الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيما عمل به وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لا بد سائل فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعل وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجل فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذي هو آهل وكيف يلذ العيش من كان سائرا إلى جدث تبلي الشباب مناهل
وَيَذْهَبُ رَسْمُ الْوَجْهِ مِنْ بَعْدِ صَوْنِهِ سَرِيعًا وَيَبْلَى جِسْمُهُ وَمَفَاصِلُهُ. عزتمندو مشرانو، نوجوانانو، خویندو میندو، نن د درس دریمه څلورمه ورځ ده. د دې نه مخکې تاسو په مختلف موضوعاتو باندې د علماء کرامو خبرې اورېدلې دي، او هر عالم چې کومه خبرې کوي نو هغې لا مخکې تیاری کوي او بهترین نکات هغوی راغونډوي. زما غوندې چې زه به ځان ته پکې تیار لږ ویم، صرف په زړو باندې شخون و. بنیادی خبره چې دا نو هغه د عمل ده. فکر آخرت دا موضوع د ډېرې زمانې نه را روانه ده او زمونږه طالب علمان ورونه خصوصا دا موضوع علماو له ورکوي. زما د اندازې مطابق دا موضوع ټیک نه ده، ځکه فکر آخرت چې دی نو دا زمونږ د ټولو سره دی، خو د فکر آخرت په وجه باندې د برایانو نه مونږ نه منې کیو. نو د دې موضوع شکل داسې پکارو چې فکر آخرت ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی. دا آخرت دا فکر مونږ د برایانو نه ولې نه منې کوي. زمونږ سره د آخرت فکر را سره هم دی او بیا هم برایانې کوو. او تاسو علماء کرامو نه اورېدلی دي چې د قرآن مجید درې موضوعات بنیادی موضوعات دي: توحید، رسالت او آخرت. اول چې د قرآن مجید څوک شروع کوي نو سورت فاتحه کې خدا ټول مضامین اجمالاً ذکر دی. د سورت فاتحه نه پورې غاړه چې مونږ په سورت فاتحه کې د الله نه سوال وکړو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره راوښایه، مونږ پې ټینګ کا، مونږ پې وچلوه، د متقیانو لار راته راوښایه. متقیان کومه خلق دي؟ اولئک الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. او د بیلارو خلقو، د گمراهو، د چې ستا غصه په هغوی باندې د هغه لار راته مراخي. نو بیا فوراً شروع کیږي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. ته هدایت غواړې، نیغه لاره غواړې، سم کارونه کول غواړې، الله ته رسېدل غواړې، ذالک الکتاب، بل څه شی نشته. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. یقینا دا قرآن هغه لاره خلکو ته ښیي چې هغه ډېره سیده ده، ډېره سیده ده. او بیا الله پاک مونږ ته وایي چې دا قرآن راهنمایي ده د متقیانو لپاره، د الله نه د یریدونکو لپاره. د الله نه یریدونکي څوک دي؟ چې هغه ایمان په پټو خبرو لري، یقین لري او منځ قایموي، چې څه علما ورکړي دي د هغوی نه زکات ورکوي، خیراتونه ورکوي. ستا باندې چې کومه خبرې نازلې شوي دي په هغو ایمان لري، ستا نه مخکې کومه خبرې نازلې شوي دي په هغو ایمان لري. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې یقین کوي.
نو الله یو اولئک علی هدن، دا خلق ټیک خلق دی، صحیح لار باندې دغه روان دي. و اولئک هم المفلحون، او دغه خلق چې دی دا کامیاب دی. و سوال دا پیدا کیږي چې و بالآخرة هم یوقنون کې همونږ یو، خود دې باوجود مونږه برایانی کوو او د آخرت فکر مونږه د برایانو نه منې کوي. دا ولې؟ بنیادی خبره دا ده چې مونږه دین او اسلام او ایمان دا تقسیم کړی، یام تقسیم کړی دی او یام د خپل خواهشاتو تابع کړی. دو خبرې چې یاره زما کم کار خوښي هغه به کوم، خو زما په آخرت باندې یقین شته، په آخرت باندې ایمان لرم. او یا دا ده چې دا کار په دین کې ضروری دی او دا غیر ضروری دی، او دا اهم دی او دا دومره اهم نه دی، دا دومره خاص خبره نه ده. او یا خواهش پرستی ده. هر سړی چې دین کم رانیولی دی نو هغه د خپل ذهن مطابق هغه پوره دی، او د دې نه اخوا نور ته زمونږ ضرورت نشته. حال دا دی چې قرآن الله د دې په باره کې ډېر سخته خبره کوي. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. کم خلکو چې قرآن ټوټې ټوټې کړی، څه خبرې اخیستې دي او څه نه اخلي، په څه خبرو کې د الله نه یریږي او په څه کې نه یریږي، په څه خبرې کې داسې چې د آخرت فکر ورسره وي نو هغې کې خیال ساتي، په څه خبرو کې نه ساتي. فوربک قسم می دی ستا په رب باندې لنسألنهم اجمعین، البته د دې ټولو نه به مونږه ضرور تپوس کوو. لنسألنهم، علما په دې پوهېږي چې دا لام د تاکید دپاره دی، د زور پیدا کولو دپاره دی، د قوت دپاره دی، او په آخر کې دا نون چې دی نو دا هم د قوت دپاره دی. ضرور به مونږه د دیو نه تپوس کوو چې تاسو قرآن مجید او د اسلام او د دین هغه احکام او ایمانیات دا څنګه تاسو تقسیم کړي، چې څه منئ او څه نه منئ. په بعضې کارونو کې د آخرت خیال ستاسو وي او په بعضې کارونو کې ستاسو نه وي، چې کوم ستاسو د مرضۍ او خوښ کارونه وي هلته کې بیا ستاسو د آخرت کار نه وي او بیا هلته د خپل مرضۍ یا د بل چا د مرضۍ وي. نو د دې خبرو به الله وایي زه تپوس کوم. دین مونږه تقسیم کړی او دا خطرناکه خبره ده. هر چا مونږه د دین یو خاص نقشه ځان سره جوړه کړې ده چې بس دا او عملاً زمونږ ټول دین هغه منزل راغلی، واحد منزل زمونږ راغلی. وایو نه دي چې دا نه وایو چې مونږ نور نه منو، په نور عمل نه کوو یا نور قرآن نه منو، خو عملاً حالت دا دی چې زمونږ دین ټول منزل راغلی، او زمونږ حالت خو زمونږ او ستاسو څنګه دی نو هغه په خپله مونږ ته پته ده. نو دا تقسیم دا دین چې دی د دې وجې نه د آخرت فکر چې دی زمونږ سره شته، خو هغه مونږه د برایانو نه منې کوي. عالمانو یو مثال ورکړی، په یو علاقه کې یو رواج چې په دې بدن باندې به خلکو د زناورو تصویرونه جوړول، هغه رنګ باندې پستن کې به رنګ واچو، باغې باندې به تصویر جوړو. اوس هم بعضې خلک په دې مټو باندې څه نومونه لیکي او څه دغه پې لیکي، دا خصوصا دا ډریوران او کلینډرانو دا طبقه
داسې یو سړی راغی، هغه کاریګر ته وویل زما په دې املا باندې د شعر تصویر جوړ کړه، شعر چې زما کې نفسیاتی قوت پیدا شي چې یاره زه شعر یم، زه طاقتور یم. نو هغه سړی ورته وویل دا ملا دې ښکاره کړه. نو د یو ستن یو ځای کې وروړه. نو هغه سړی ورته وی کم ځای جوړی؟ هغه ورته وی د لکۍ نه مې شروع وکړه. نو دی د ستنې هغه ټپ خفه کړی، ورته وی لکۍ پکې مه جوړوه، دا پې زه سم ماشي خو نه شړم. بیا یې په بل ځای کې ټپ ورکړو، ستنې وټومبله. نو بیا دې تپوس وکړو وایي څه جوړی؟ وایي سر یې جوړو. نو وایي سر یې مه جوړوه، داسې داسې په رښتیانو شعر خو نه دی چې دا څه خوري به یا به څه کوي. بیا یې په بل ځای کې ستن ورکړه. بیا یې تپوس وکړو، داسې پورته ټوپ کو او تپوس یې ترې وکړو وایي څه جوړی؟ او یې خېټه جوړو. نو وایي داسې خوراک خو به نه کوي چې ته خېټه وله جوړی، خېټه پکې هم مه جوړه. نو هغه کاریګر هغه ستن گزار کړ او ورته ووی چې شیر بے گوش و سر و شکم کی دید، این چنین شیر خدا هم ناپرید. داسې شیر چې د هغې غوږونه هم نه وي، خېټه هم نه وي او سر هم نه وي، داسې شیر خو الله هم نه دی پیدا کړی. چون نداره طاقت سوزن زدن، چې کله د ستنې ټک ته نشي ټینګېدی، پس ازین شیرې ضیا پس دم مزن. نو داسې بیا شعر بیا مه وایه چې ما په املا باندې شعر جوړ. د شعر جوړولو د هغه ټک ته نشي ټینګېدی، نو بیا څنګه دا خبره کوي؟ نو داسې دین او داسې د آخرت فکر چې هغه تقسیم وي، نو هغه مونږ د برایانو نشو منې کولی چې په هغې کې څه کارونه داخلي او په هغې کې څه کارونه باري، څه کارونه پکې زمونږ د خواهش سره تعلق ساتي، څه کارونه پکې د بل چا د خواهش سره تعلق ساتي او مونږ تقسیم کړی. نو دا د آخرت فکر چې دی دا بیا مونږ د برایانو نه منې کوي. مولانا تھانوی رحمه الله لیکلی دي چې یو مشر بزرګو خپل زوی ته وویل بچیا چې ته کوم کارونه کوې نو د هغې تفصیل ما ته به ماښام ته وې او د هر کار وجه به ما ته بیانې چې دا دې مې ولې وکړو او څنګه مې وکړو. هغه بابا هغه زوی به چې دی ډېر په احتیاط باندې او هر کار مخکې به سوچ کوو، فکر به کوو او په احتیاط باندې به هغه کار کوو. بیا به په ذهن کې ساتو چې زه به بابا ته بیګا د دې خبرو تفصیل بیانوم. یو څو ورځې خو تکړه او دغه شانتې کارونه یې کول ښه په دغه سره په دهیان او په توجه سره. آخر د دې خبرې نه تنګ شو، راغی او پلار ته وی داجي د دې خبرو اصل څه پیدا ده؟ آخر ما ته ووایه چې ته ما ته وایې چې ته به ما ته هره ورځ د خپل کارونو تفصیل بیانې، د دې پیدا څه ده؟ که ته ما ته څه نصیحت کول غواړې نو هغه ما ته داسې کوه که نه، زه به ماښام راځم ستا خوا ته به کښېنم او ما ته نصیحت کوه د څه کار متعلق یا کولی یا ما څه کار غلط کړی د هغې زما سرزنش کوه. نو هغه ورته وویل بچیا په دې کار کې زما حکمت دا دی، ځان پویه کا چې ته یو بوډا پلار ته د خپل کارونو هغه تفصیل نشي ویلی، هغه دنه تپوس کوي او هغې له جواب نشي ورکولی، نو ته به د هغه قادر مطلق هستي له څنګه جواب ورکړې د خپل ټول عمر د او یو د اتیا کالو؟ سوچ وکړه، اوس سوچ وکړه د خپل ټول کارونو آغاز وجه او د هغې تفصیل او چې الله درته ووایي دا دې ولې کړی دا دې ولې نه دی کړی
نو څه جواب به ورکوې؟ دا ورکولی شي؟ ته ما ته هغه د یوې ورځې په سوال په جواب باندې تنګېږې. نو هغه زوی هغه پلار په دې طریقه باندې چې دی نو هغه پوه کړو. مونږ نشو ورکولی الله پاک په آخرت کې د سوالاتو جوابات. هیڅ څوک د چا دا طاقت نه لري. خو د آخرت فکر دا زمونږ ډیم دی. دې کې رڼا نشته، دې کې قوت نشته. دا مونږ د برایانو نه نه منې کوي. نو ځکه الله پاک وبالآخرة هم یؤمنون نه دی ویلي، وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې دیو یقین لرونکي. یعنی داسې اندازې یقین یې چې دیو ته دا پته یې چې یاره آخرت چې دی دا په مونږ پسې را روان دی، او سبا زما چې دی نو تپوس به زما د کارونو کېږي. په دې کې بیا د چا په ذهن کې بیا دا نه چې دا کار اهم دی او دا غیر اهم دی، د دې به کېږي او د دې به نه کېږي، د دې به معمولي کېږي او د دې به غټ کار به تپوس کېږي. دا اهم دی او دا غیر اهم دی. دې کې د چا بیا چې الله پاک مخې ته ورځي او د ټول کارونو تپوس کوي الله پاک، او دا د چا ایمانی او دا د چا یقیني، نو هغه به اول دا سوچ کوي چې یو کار کوي چې دا کار زه به الله ته څنګه جواب ورکوم. یو مولانا سعید احمد پالنپوری خپل کتاب کې لیکلی دي چې یو انګریز مسلمان شوی، هغه بیا ګیره پرېښوده. خلق ورته وی دا ګیره په اسلام کې دومره ضروری نه ده. هغه ورته وی چې د ضروری او د غیر ضروری تقسیم زما په نظر کې دا فضول دی. چې کله ما ته پته ولګې دا چې د الله رسول ګیره پرېښې وه او هغه حکم کړی دی چې ګیرې غټوئ، د دې نه اخوا بیا زما ته دا مختار زه نه یم، ما سره دا اتارټي نشته چې زه وایم چې دا اهم ده او دا غیر اهم ده. افسر بالا چې کله ماتحت افسرانو ته یو اډر ولیکي یو کاپي ولیکي، د ماتحت افسرانو دا اختیار نه وي چې په دې اډر کې دا خبره ضروری ده او دا غیر ضروری ده، دا اهم ده او دا غیر اهم ده. دا به فضول باس دی. بس ما ته حکم شوی دی چې ګیره پرېږده. اهم او غیر اهم چې دی دا خو ځان له خبره ده. خو د پیغمبر ګیره وه او مونږ ته ویلي دي چې ګیره غټوئ. نو دا تقسیم د اهم او د غیر اهم دا زمونږ د آخرت د فکر د کمزورۍ وجه ده. که زمونږ د آخرت فکر هغه قوي وي مونږ به داسې نه وي. دا ګیره خو معمولي شی دی، سړي دومره څه تاوان پې هم نه کېږي چې پرېږدي. عالمانو لیکلي دي چې د هندوستان یو شاعر مرزا بیدل یو شعر ویلی، د ایران یو شاعر هغه شعر خوښ او د ملاقات لا د دغه شعر په وجه باندې هندوستان ته راغی. کور ته ورسېد، په تپوس باندې تپوس یې کور وکړو، وی چرته دی؟ چا ورته وی د چاپ په دکان کې ناست دی، هلته تللی. دا شاعر لاړو هغه د چاپ دکان له د یختو د غټکولو چې ګوري تعارف وشو، دی ناست دی په کرسۍ باندې یو ګیره خرئ. شاعر د هندوستان د ایران هغه وی چې دا خو یو لوی بزرگ انسانی او ډیر د الله ولی د دې شعر کې معنویت زیات. د لیدلو سره هغه حیران شو، ورته وی ریش را می تراشي ګیره خره، تعجب ورته وی. نو د هندوستان هغه شاعر ورته وی
ریش را می تراشم ولیکن دل کسی را نمی تراشم. ګیره خروم خو د چا زړه نه خروم، څوک نه خفه کوم، څوک خفه کوم نه، دل ازاري نه کوم، د چا زړه ته ازار نه کوم، خفه کوم نه. نو د ایران هغه شاعر ورته وی بلې دل رسول الله را می تراشي، د چا زړه خو نه تراش کې نه توږي، خو د الله د رسول زړه توږي. د الله رسول خو ویلي دي ګیرې پرېږدئ، او ته دومره ښې خبرې کې او دومره ښه اشعار تا ویلي دي، زما خو دا یقین په تا باندې نه راتلو چې ته به داسې یې. هغه د هندوستان شاعر الله پاک دا د ایران شاعر د هدایت ذریعه شو، او د دې خبرې سره په هغه باندې یو نوع بېهوشي راله، او بیا په هوش کې چې راغی نو د هغه شکریه ادا کړه. الله دې خوشحاله کړه، زما سترګې دې رڼا کړي، زما سترګې دې رڼا کړي. کله معمولی خبره د یو سړي د هدایت ذریعه جوړ شي. مونږ ډېر شی خبرې اورو، درسونه اورو، ترجمې اورو، د علماو سره کینو پاسو په ښه مجلسونو کې، خو په مونږ باندې څه اثر نه کېږي. حال دا دی چې مونږ ته دا ویلې شوي دي چې علم دا لږ پکار دی، عمل ډېر پکار دی. علم لږ پکار دی، عمل ډېر پکار دی. مونږ به یو سړی وی ډېر ښه کارونه به کوي، جماعتونه به جوړوي، خیراتونه به کوي، صدقات به ورکوي، زکاتونه به ورکوي، د خیر ښېګړې کارونه به مونږ کوو. بل طرف ته به زمونږ د یو مسلمان سره، د یو ورور عزیز سره به زمونږ ورانه به وي، د هغه سره به م اختلاف وي، د هغه سره به م بغض وي، د هغه سره به م کینه وي، د هغه سره به خبرې نه کوو، د هغه سره به زمونږ رشته کټ شوي د ډېرې زمانې نه، او په دې باندې به مونږ فخر محسوسوو بعضي، او خوشحالي هم محسوسوو، او ښه په دې کارونو کې نور کارونو کې ښه مخکې. حال دا دی چې مونږ ته خو ویلې شوي دي د الله رسول چې کله الله پاک رشته پیدا کړ، رحم یې پیدا کړ، دا د الله په بړه پورې ونښت. الله ورته ما داسې مه کوه، رښتیا ورته ووایه یا الله چې ما څوک کټ کوي زه به چېرته ځم، ما څوک کټ کوي زه به چېرته ځم. الله ورته ووایي هذا مقام العائذ بک، دا ستا د پناه ځای دی، دا ستا پناه ځای دی، دلته به ته راځې. او بیا یې وفرمایل د الله رسول وایي چې الله وایي انا الرحمن، زه رحمان یم، وهي الرحیم، او دا رشته چې دا نو دا زما د نوم نه دا الفاظ راوتي دي، رحیم، رحمان، رحیم. فمن وصلها، چې چا دا پیوس کړه، وصلته، زه به پیوس کړم. د څه سره به پیوس کړم؟ د خپل رحمت سره، د خپل فضل سره، د خپل مهربانۍ سره، د دنیا او د آخرت د خوشحالو سره، د جنت سره، چې د څه شي سره یو انسان په پیوس کولو کې خوشحالي محسوسوي، زه به هغه پیوس کوم. ومن قطعها بتتو، چې چا تا کټ کولی نو زه به یې کټ کوم. د څه نه به یې کټ کوم؟ د هرې خوشحالۍ نه به یې کټ کوم. په دنیا کې به د هر فضل او د رحمت او د مهربانۍ نه کټ کوم، او په آخرت کې به جنت نه کټ کوم. دا عزت ستا پوره دی؟ رښتې ته ووایې، رښتې وې، او دا زما پوره ده. امام حسین رضی اللہ عنہ خپل بچی د فرمائی یا بنیا، اے بچیا، لا تصحبن قاطع رحم، ملګرستیا بنکه د رشتې کټ کوونکي سره، یعنی په لاره به ورسره هم نه ځې. فإني رأيته في كتاب الله ملعونا في 3 مواضع،
ځکه ما رشته کټ کوونکی د الله په کتاب کې لیدلی دی چې په 3 ځایونو کې الله پاک په هغه باندې لعنت رالیږلی چې په چا باندې د الله پاک لعنت وي نو څه معنا دی د الله د رحمت نه ډېر زیات لرې دی ډېر لرې دی نو چې دی لرې دی د الله د رحمت نه نو په ده به د الله غضب او چې د الله غضب په چا باندې چې د ده څه څوک ملګری که په لاره ورسره واني که په سورلۍ ورسره وي که په کور کې ورسره وي که په مجلس کې ورسره ناست وي په ده باندې هم د الله غضب وي ځکه د ده سره د الله غضب هر چېرته روان دی لهذا د دې سړي به ملګرتیا نه کوي ډېر مونږ داسې لیدلي په دې کلي کې زمونږ ورونه عزیزان ډېر د خیر کارونه کوي جوماتونه هم جوړوي ځمکې جومات له هم ورکوي خو چې بل طرف ته سوچ وکړي د هغه به دا حال ډېر د افسوس خبرې حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو ځل ناست دی خلکو ته وی بای زما په دې مجلس کې یو کس ناست دی او هغه رشته کټ کوونکی دی رشته کټ کوونکی دی مهرباني دې وکړي ما محسوسه کړه زما په زړه کې د هغې د کېناستو نه انقباض راغی بوریت راغی تنګي محسوسه کړه ما هغه سړی دی زما د مجلس نه پاسي مهرباني دې وکړي هر څوک چې هغه دې پاسي یو نوجوان ته پته وه چې هغه زیم پاسېده او لاړو سیده د خپل ترور سره ډېره زمانه خبرې نه کولې د هغې سره یې خبرې وکړې ترور سره یې خبرې وکړې سلام ورته وکړو خبرې ورته وکړې هغه ترور دې تپوس وکړو بچیه څنګه راغلی ده ورته وی ترور زه د ابو هریره په مجلس کې ناست وم صحابي رسول په درس حدیث کې ناست هغه دا خبره وکړه چې په دې مجلس کې یو رشته کټ کوونکی ناست دی ما محسوسه کړه زما په زړه کې تنګي راله دا تنګي د څه شي نه راله دا د الله د غضب نه راله چې په ده باندې د الله غضب دی دی چې چېرته ځي نو د چا خوا ته چې کښېني نو هغه به زړه تنګي محسوسوي هغه به بوریت محسوسوي ځکه په ده باندې مسلسل د الله پاک غضب نازلېږي نو دې ترور هغه خپل وراره ته وی بچیه ته لاړ شه د ابو هریره نه تپوس وکړه چې دا ولې هغه نوجوان راغی ابو هریره ته وی زما ترور داسې وی ما د هغې څه خبرې نه کولې ډېره موده او زه لاړم ستا خبره مې واورېده ما ورسره خبرې شروع کړې زما نه هغې بیا تپوس وکړو چې ته لاړ شه د ابو هریره نه تپوس وکړه چې دا ولې نو هغه ما د الله د رسول نه اورېدلی دي چې لا تنزل رحمت الله تعالی على مجلس على مکان فیهم قاطع رحم په عام مجلس باندې د الله رحمت نه نازلېږي چې په هغه کې رشته کټ کوونکی رشته کټ کوونکی یو انسان په هغه کې ناست د یو مسلمان سره خبرې نه کوونکی ورانوونکی خبرې بندوونکی سلام بندوونکی مخې له راشي او یعرض هذا و یعرض هذا دا یو مخ واړه دا بل مخ واړی البته که چا پکې سلام وکړو نو هغه سلام والا خلاص دا ولې مونږ داسې یو خو بالآخرت هم یوقنون خو مونږ یو خو زمونږ ژوند داسې دی پته ولګېده زمونږ د آخرت یقین نشته کشته یا ډیم دی بالکل رڼا یې کمه ده هغه مونږ ته مخې ته رڼا نه راکوي مونږ ته مهار نشي اچولی یو سړی به هغه به ډېر د خیر په کارونو کې مخکې او په هر ځای کې چې د خیر او د ښېګړې کارونه وي په معاشره کې هغه به کوي بل طرف ته د هغه د رزق ذرایع چې تلاش کې د هغه رزق به هغه به ټیک نه وي هغه به خرابي هغه به حرامي ذریعه د رزق به حرامي او ډېر مخکې به په خیر په کارونو کې دا ولې ځکه چې مونږه دین تقسیم کړی دین مونږه تقسیم کړی حال دا ده چې د رزق مسله دا ډېر اهم مسله ده الله پیغمبرانو ته ویلي دي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا پیغمبرانو
پاک رزق خورئی گورے پاک رزق خورئی وعملوا صالحا نیک عمل کوئی دا عمل مسئلے دا رزقنا دویم نمبر علماء کی یو عالم دے یوسف اسبات ورته وای او ډیر الله رسیدہ عالم دے آغا کتاب الکبائر کی امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ لکھلی دی چې یوسف اسبات فرمایلی دی چې یو نوجوان کله شیطان ویني دا ابلیس چې د خیر او د عبادت په کارونو کې ډیر مخکې دی نو د ابلیس د نوجوان د عبادت په ډیر بد لګي یو نوجوانی او نیک د شریعت پابندي نو ابلیس په دبانې ډیر زیات کوسه کوي خو چې کله داس یو نوجوانی نو ابلیس له په دې قار ورسي ابلیس هغه خپل دغه ته وایي دی لاندې کارکونانو ته وایي چې تاسو د دې الګ د دې نوجوان چې د عبادت گزار دی وګورئ چې من این مطعمه د خوراک څنګه دی د خوراک د کم ذریعه نه دی هغه کارکنان او هغه ورکران لاړ شي او د هغه وګوري چې کله د هغه رزق ذریعه د حرام وي نو راشي او د ابلیس ته وایي فإن كان مطعم سوء کده دا رزق چې دی هغه د حرام وي ناکاري نو دا ابلیس د خپل وړو شیطانانو ته وایي دعوه دا پرېږدئ دا نوجوان پرېږدئ یتعب ویجتهد دې محنت کوي دې کړاوونه کوي فقد کفاکم نفسه دې د خپل ځان د تباه کولو دپاره دې پوره دی زموږ د ضرورت نشته زمونږ د گمراه کولو ضرورت نشتی دا ولی ان اجتهاده و عبادته مع اکل الحرام لا ينفعه دا عبادت دا کوشش د حرام او د خوراک سره د هیڅ پیدا نه ورکوي هیڅ پیدا دل نه ورکوي دی به ځان کړی او د گمراه کولو ضرورت هم نشته خدا خبره چې ده زمونږ د آخرت فکر مونږ د دې خبرې نه منې کوي چې مونږ د خپل رزق وګورو او د رزق مسله چې ده په دغه کتاب کې لیکل شوی دی حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي من لم یبالی من این اکتسب المال چې چا دا پروا نه وه چې د مال د کمی ذریعې نه وګټو لم یبال الله فی ای من ای ابواب النار ادخله الله هم پروا نه کوي چې په کوم دروازه باندې د جهنم کې دی هغه نه باسي او دا حدیث تاسو د علما کرامو نه اورېدلی دي چې ډېر ځل به یو سړي سفر به کړی د ګرد و غبار نه به ډکې خپي چې هغه انسان ته ودرېږي انسان ته اوس سوال ته کینو سړی به زړه وسوځي دومره ګډوډي دیو الله ته سوال کوي یا ربي یا ربي یا ربي الله دارا او قابل رحمي ستړی ستومانه د ګرد و غبار نه ډک خپي او سر خو الله پاک د خبره نه مني ځکه چې مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام د خوراک به د حرام وي د لباس به د حرام وي د جسم به د حرام نه لوی شوی فانا یستجاب لذلک نو د دعا څنګه قبول شي زموږ د خبره ته خیال نه دا ولې زموږ د آخرت فکر دا موږ د برای نه داسې برایانو نه د حرام خورۍ نه موږ نه منې کوي یو حرام خورۍ له موږ یو دلیل ګورو سود بکو او هغه د پاره به موږ ځان له یو دلیل رانیولای چې نه مړه دا خو دومره خاص خبره نه ده حال دا چې د سود چې دی یعنی هغه معمولی اشتباه معمولی مشتبه چې په کې د سود هغه شایبه قدري هغه هم حرام دی علما وایي او ادنا ګناه چې دنو داده ایزنی الرجل امه چې یو سړی د خپل مور سره زنا وکړي دومره عظیم ګناه دی خو د مونږ د آخرت فکر مونږ د دې خبرې نه منو او خبرې ډېر شي او
ډېر ښې خبرې مونږ اورو، ډېر درسونه مونږ اورو، ډېرې ترجمې مونږ اورو، ډېر د علماو په مجلسونو کې کینو، په ډېر بیانونو کې کینو، ډېر فضایلو ته مونږ کینو، خو زمونږ دا دغه چې دی بدلیږي نه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله حدیث نقل کړی، د عربو کې یو سړی و، صعصع نوم یې او د پلار نوم یې ناجیه و. دا هغه سړی دی چې د اسلام نه مخکې په دور کې 360 څه زیاتې د دې دپاره جینکۍ هغه د مور و پلار نه اخیستې وي او هغې ژوندی دغه کړې وي، او دا ابتدای د دې نه وشوه. په خپله وایي چې زما 2 اوښې ورکې شوې وي او دواړه لنګې وي، قبلار وي. زه په هغې پسې ووتم، ګرځېدمه په لارې نه ما یو اور ما ته معلوم شو، اور را مې ولیدو. هغه اور له لاړم، یوه خیمه ده، یو مشر سړی پکې ناست دی. ما ورته وی، ما نه تپوس وکړو څنګه رالې؟ ما ورته وویل چې دغه شان زما 2 اوښې ورکې شوي دي او تا خو به نه لیدل. هغه ورته وی ستا اوښې زمونږ سره دي او الله پاک مونږ له د هغې نه خیر را کړی، نه مونږ د شودا اخیستې دي. بیا ورته آواز وشو چې د ده خیمه کې دننه زنانه راغلي وي او د ده د ښځې د ډیلیوري کیس و، د ماشوم د پیدا کېدو. آواز یې وکړو، وایي که هلک پیدا شو نو ما ته پته نه ده چې زه به څه کوم، خو که جینۍ پیدا شو نو سیدې مړه. خپلې ښځې ته جواب ولو. ده ورته ووایي، صعصع ورته ووایي دا جینۍ مه مړه کوه، زه به دا کم 2 اوښان چې تا نیولي دا هم ستا شو، دا ستا شو، دا جینۍ مړه کومه. هغه ورته وایي که دا کم اوښ باندې چې د سور راغلی که دا ورسره راکېنو هله به یې نه مړه کوو. هغه ورته وایي دا موله. نو 2 اوښې لنګې یا بلار وي او یو اوښ دا یې وله ورکړو او هغه جینۍ وایي دا مړه کېنه او هغه به د هغه سره پلار سره به بیا وه، خو پلار به ورته څه نه وي. په دغه طریقه باندې هغه 360 جینکۍ چې دی هغه ژوندی پاتې کړي وي، د خپل مور پلار د مرګ نه بچ کړي وي او دومره پاتې کړي وي. بیا چې اسلام را دغه شو، اسلام نبی علیه السلام خواله راغی. نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله ما ته به په دې کارونو څه ثواب میلاویږي، زه مسلمان شم. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې د دغې کارونو په وجه باندې الله پاک تا ته د اسلام هدایت درکړو. او په دغه ټیم کې د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه سورت زلزال واوریدو او په سورت زلزال کې دا آیت واوریدو چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. چې چا د ذرې په مقدار باندې عمل وکړو غوره هغه به ویني، د هغې نتیجه به ویني، او چا د ذرې په مقدار باندې ناکاره عمل وکړو د هغې نتیجه به هم ویني. دا خبره یې واورېده. نبی علیه السلام ورته د اسلام احکام بیان کړه، منځ او دس او زکات اجمالي. او بیا یې علي رضی الله عنه ته حواله کو، ورته وی علي دا صعصع به ستا خواله راځي، ستا نه به د دین احکام او مسایل زده کوي. او دی ښه صاحب دی یو څو ورځې راغی مسایل یې زده کول، د علي شاګرد بیا نه راغی، بنو نه راتلو. یو ورځ علي رضی الله عنه په بازار کې ولیدو، ورته وی هلکه ته خو بیا رانلې او زما نه ستا تپوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی. نو هغه ورته وی ښه زما تپوس یې ده نه کړی. علي ورته وی او ستا تپوس یې کړی زما نه چې دا راځي که نه راځي. نو دې زر ګېډۍ خرڅ کو او د نبی علیه السلام خواله لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وموی چې صعصع ما ستا تپوس کړی ته یو څو ورځې راغلی وي او بیا نه راغلی، بند شوی. دا ولې؟ صعصع ورته یوه خبره وکړه د الله رسوله، ما چې ایمان راوړو ستا خواله رالم نو ما ستا نه یوه خبره واورېده په هغه ټایم کې.
خبره تا اوریدا ما ستانه د آیت اوریدو چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، چې چا د ذره په مقدار باندې د غوره عملو کو د ثواب عملو کو هغه به ویني. ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا، او چې چا د ذره په مقدار باندې ناکار عملو کو هغه به هم ویني. یعنی د هغې نتیجه به ویني، په قیامت کې به ویني، په دنیا کې به هم ویني. دا آیت چې ما ستانه واورېدو نو ما ووې په خپل ذهن کې حسبي الله اسمع غیرها، دا آیت زما دپاره پوره دی که زه نور څه وانورم، نور قرآن وانورم، نور آیتونه وانورم، دا زما دپاره پوره دی. او دا ولې زما دپاره پوره دی؟ ځکه چې ما د دې آیت د اورېدو نه پس زما دا معمول جوړ شوی چې زه روزانه هر ورځ زه یو کار کوم یا یو خبره کوم، یو عمل کوم، د چا سره تعلق ساتم یا تعلق پرې کوم، یا د رزق د ګټلو دپاره ځم، یا په سفر کې یم یا په حضر کې یم، د چا غم له ورځم د چا ښادۍ له ورځم، زما اولنې سوچ او فکر دی چې د دې عمل نتیجه به زما دپاره د خیري که د شر وي. که زما دپاره د هغې عمل او د هغه کار او د هغه خبرې نتیجه د خیري هغه زه کوم او د هېچ چا پروا نه کوم، د هېچ چا پروا نه کوم. او که زما دپاره د هغې کار یا د هغې عمل د هغه تعلق د هغه هر څه چې روزګار هغه نتیجه د شري زه هغه کار نه کوم، د هېچ چا پروا نه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه وي چې نه دا خو ته ډېر شی خبرې پاتې دي تا ته، دا خو به ته قرآن دی ډېر شی هغه به زده کوې، احکام دي مسائل دي. نه داسې ورته ونه وي، د هغه خبرې واپس ورته وي وی حسبک الله تسمع غیرها، واقعي ستا دپاره دا خبره پوره ده که ته نورې وانورې. ځکه د الله رسول په دې خبره پوهېدو چې د قرآن مقصد څه دی، هغه د عمل تبدیلی ده، چې د یو سړي کردار بدل شي، د یو سړي اخلاق بدل شي، د یو سړي اقوال بدل شي، د یو سړي د رزق ذرایع بدل شي، د یو سړي د تعلقاتو معیار بدل شي، د یو سړي د محبت معیار بدل شي، د یو سړي د ورکړې معیار بدل شي، د یو سړي د نه ورکولو معیار بدل شي. دا د قرآن نتیجه ده چې دا داسې بدل شي. او د دې سړي هغه ژوند یو آیت بدل کړی، نو که نور وانوري دا پوره ده، که نور وانوري دا ولا پوره ده. مونږ ډېر شی اورو، ډېر مسایل اورو، ډېرې خبرې اورو، خو زمونږ د عمل هغه بدلون په عمل کې زمونږ نه راځي. دا ولې؟ ځکه چې وبالآخرة هم یوقنون، دا زمونږ ډیم دی، دا کمزوری دی، دې کې قوت نشته. که به دې کې قوت وی نو مونږ به د برایانو نه منې کولی. تاسو ونه لیده په دې روژه کې او وینې نو مونږ خصوصا زمونږ پښتانه ورونه چې زیات مرګونه په دې روژه کې زمونږ په دې صوبه کې وشو. حتی چې په مردان کې په اعتکاف په ځای باندې جګړه وشو، یو کس پکې مړ شو. دا زمونږ د دین سوچ دی، زمونږ د دین فکر دی. د یو مسلمان مرګ اعتکاف ته یو سړی کینی او هغه د مسلمان مرګ چې کوم دی هغه د څه شی نه ښکاري. حال دا چې د مسلمان مرګ بې ګناه د الله قرآن کې وایي چې وغضب الله علیه ولعنه واعد له عذابا عظیما. دا الله غضب دی په د باندې، دا الله لعنت دی په د باندې، دی په جهنم کې همیشه. او دا الله رسول فرمایي چې من اعانا على قتل مسلم بقتل مسلم یا فی قتل مسلم على شطر کلمة، چې چا د یو مسلمان په قتل کې نیم لفظ وی نیم لفظ وی، لکه په عربی کې دې وی اقتل، مردا پلان کې مړکا اقتل. نو دا اقتل پر هم نه ویلې، اق حمزه ویلې او قاف وی، دا تاو لام وسره هم نه ویلې، بل کس ته وی دا مړ، دا کې وسره هم نه ویلې.
نو دیبا لقی اللہ، دیبا دا اللہ سر پا دا سی حالت کی ملاوی مکتوب بین عینیه، دا پا دے دوسترگو دے تندی کے بلی کلے شوی آئیس من رحمت اللہ، دا سڑے دا اللہ دا رحمت نمایوس دے، آئیس من رحمت اللہ، دا سڑے دا اللہ دا رحمت نمایوس دے. مونگا اعتکاف کو، مونگا روجین سو، او دا روجا دا دا صد پارا ہی دا یو بریک دے دا مسلمان دا پارا چستا پا ذہن کی و بالآخرت هم یوقنون دے، ستا پا ذہن کی دادا چی زما ایمان دے چی ما اللہ پا ہر جے کی اینی پا ہر جے کی گوری، دا سوچ او فکر دا پا روجے کی قویش، دا یو ورکشاپ تے دا پارا. او زمونگا چی دینو زیاد زمونگا جگڑی پا کم وقت کی زمونگا پا روجے کی اولی وجرا دا روجی مازغدی بدنام مونگا روجو کو دیر دا افسوس خبر دا وبالآخرت هم یوقنون دا جی نشتے زمونگا وبالآخرت هم یوقنون، وبالآخرت هم یوقنون دا سی سنگئی کتاب التوابین کی ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ دا عبید اللہ ابن صدقہ پر روایت باندې لیکلی دی. عبید الله ابن صدقہ دا خپل پلار نه نقل کړي، دا هغه د پلار مرداس البکری نوم دی، د پلار دته وی چې زه انتاکیه ته لاړم، انتاکیه دا اوس په ترکو کې راځي دا خار، هلته ما قاتل یو ډیرکۍ غوندې دا او په هغې باندې 3 قبرونه دي او په هر یو قبر باندې دا شعرونه لیکلی شوي، په یو قبر باندې دا شعر لیکلی شوی چې وکیف یلذ العیشا من هو عالم بان اله الخلق لا بد سائلو. د ژوند خون با څنګه یو سړی چوت کی، څنګه به د ژوند خون چوت کی چې دا یقیني چې زمانه به الله پاک زما د کارونو تپوس کوي، زه به د الله مخې له ورځم، زمانه به تپوس کوي، دی به د ژوند نه څه خوند چوت کوي. فیأخذ منه ظلمه لعباده ویجزیه بالخیر الذي هو فاعله. د چې کوم ظلم کړی د ذرې په مقدار باندې د هغې بدله به وله ورکوي الله پاک، او د ذرې په مقدار باندې ته د خیر کار کړی نو د هغې وله هم ورکوي. په یو خبر باندې دا شعر لیکلی شوی، په بل خبر ته مې چې وکتل په هغې باندې دا شعر لیکلی شوی وکیف یلذ العیشا من کان موقنا بان المنایا بغتة ستعاجلو. هغه انسان به د ژوند نه څنګه خوند تیر کی، څنګه خوند به وباسي چې د هغه دا یقین وي چې مرګونه اچانک راځي، مرګ اچانک راځي او څه پته لګي چې زه ناست یم په ډېر ښایسته ماحول کې، د خوشحالۍ په یو ماحول کې زه ناست یم او زه په دغه ټایم کې ماله مرګ راشي، چې دا یقین وي نو دی به څنګه د ژوند خوند واخلي. فتسلبه ملكا عظيما ونخوة وتسكنه البيت الذي هو آهل. د دنه به د هغه باچاهي د هغه اختیارات هغه ټول برته وتی واخلي او دی به دغه کندې ته ورسي، دغه څلور ګوټې بکس ته به چې دی ورسي، دا سړی به د ژوند څنګه خوند وباسي. دا په یو قبر باندې لیکلی شوي او په بل قبر باندې لیکلی شوي وکیف یلذ العیشا من کان صائرا الى جدس تبلی الشباب مناهلو. هغه نوجوان دی به څنګه د ژوند نه مزه اوچته کی او دی به څنګه د ژوند نه خوند اوچت کی چې دی په ځوانۍ کې چې دی دا سوچ وکړي یاره زه به یو ځای ته ځم او زما دا ځواني، زما دا قوت، زما دا ټیټ اندامونه دا به چې دی نو چینجي به راځي او دا به راپاسي او دا به خوري او دا به ختموي. ويذهب رسم الوجه من بعد صونه سريعا ويبلى جسمه ومفاصله. زما دا مخ دا خایس او دا ننګي دا سره دا به ختم شي او زما دا بدن به وروز شي، نو زما به څه حالي په هغه قبر کې، زه به څنګه د ژوند نه زه به خوند ترې وباسم. دا قبرونه عباس
وای بکری مردا سے بکری وای دا په یو چوت ځای باندې په انتا کې کیو دا ما ولیده. زه رالم په دغه کلي کې یو بوډا سړی و. ما د هغه نه تپوس وکړو چې ما ورته وایي ستاسو په دې کلي کې ما یو عجیبه خبره ولیده. ما ته څنګه عجیبه خبره؟ ما ورته دغه شانتې قبرونه دي او په هغه قبرونو باندې دا شعرونه لیکلی شوي دي. دا څه قصه ده؟ هغه بوډا ما ته ووی چې دا 3 ورونه وو. 3 عبدالملک ابن مروان زمانه ده. 3 ورونه وو. یو د فوج مشر و، افسر و، یا د پولیسو یا د فوج. او دا کومه علاقه چې دا زمونږ وه دا بوډا ورته وایي دا د هغه په کنټرول کې وه. یو عابد او زاهد و، غریب سړی و، عبادت گزار په دې ورونو کې تش د الله عبادت پې کوو، معمولی گزر بسر باندې هغه گزاره کوله. او یو د هغه بل ورور و تاجر و مالدار و. دا 3 ورونه. په دې کې دا کم عبادت گزار ورور چې و نو دې بیمار شو او بیماری دې حد ته ورسېده چې دا ورونه دوانه راله. یو ورور ورته وی د افسر ورته وی د فوجي چې زه ستا ورور یم او ته غریب یې، که ستا په زړه باندې څه خواهشي چې یاره چا لپاره وصیت کې یا څه خیرات کول ته غواړې نو ما ته وصیت وکړه چې زه ستا هغه وصیت په ځای کړم. نو ده ورته ووی د عبادت گزار وایي زما هېڅ وصیت نشته، خو یو وصیت چې دی نو هغه زما دی. هغه دا دی چې کله زه مړ شوم نو زما قبر باندې به دا شعر ولیکي. او هغې ورته ووی د اولنی شعر چې وکیف یلذ العیشه، د ژوند خوند به څنګه څوک حاصل کی چې هغه دا یقیني چې زه به د الله مخې له ورځم، زما د ظلم هغه بدله به زما نه اخلي او زما سره به حساب کوي. دا شعر به زما په قبر باندې ولیکي او زما ملاقات زما قبر له به کله کله راځي. په 2مه ورځ په 3مه ورځ چې کله تا ته موقع ملاوېده نو راځي به زما ملاقات وکړي. نو ورته ښه دا خو ډېره اسانه خبره ده. دغه شانتي هغه وصیت هغه خپل بل مالدار ورور ته هم وکړو. هغه هم راغی ورته وویل بای ته غریب او که ستا په زړه څه ارماني وصیت دي کوې هغه ماته وکړه، زه یې نافظ کولی شم، مال الله پاک مال را کړی. هغه ته هم دا وصیت وکړو چې زما وصیت نشته او نه زما مال شته نه زما څه میراث شته چې څوک یې واخلي. بس زما وصیت دا دی چې زه کله مړ شوم نو ته زما قبر له چې دی نو هغه راځه او کله کله د هغې حل زما اخله. دې 2 ورونو د هغه وصیت دقه شان نافظ کړو او دا شعر یې د هغه په قبر باندې ولیکو. دا ورور چې کله کومه فوجي و دی به په ګشت باندې د فوجانو سره تېرېدو او کله کله به د قبر له راغی او وبدرېدو. خپل فوجان به ورسره هم ورسره و. هغه به څه فاصله کې و دی به د قبر خواله لاړو او څه وخت به هغه دعا به وکړه، لږ به کېناستو د هغه ورور سره خپل یادونه به تازه کړه. یو ورځ دی راغی او دی ناست دی د خپل ورور ته دعا کوي، هغه زاړه یادونه را تازه کوي د وړوکوالي. د یو درز واورېدو، آواز یې واورېدو. د دې آواز سره دا قبر او دا ټول ایریا چې دی دا داسې وجړقېده. دی سخت ویرېدو او خپل فوجانو ته ویې راځئ چې ځو. کور ته راغی، د شپې وده شو، خوب کې خپل ورور ولا ولیدو په خوب کې. تپوس سلام کلام یې وکړو. بیا ورته وی وروره زه ستا قبر له درغلی وم او ما دا آواز واورېدو. دا آواز د څه شو؟ هغه ورته وی دا آواز دا فرشتې د ګرزو دا صرف چوت کو داسي او ما ته وی چې رأیت مظلوما فلم تنصره، تا یو مظلوم لیدلی او تا امداد نه وکړ. صرف د سټکي د چوتولو د آوازو ما ته ویلی شو رأیت مظلوما فلم تنصره، تا مظلوم لیدلی او تا د هغه امداد نه وکړی. نو دی په دې خبره باندې پوه شو چې زما ورور ما ته چې دا ویلی زما په دې قبر باندې دا شعر ولیکه او بیا یې مونږ ته
دا وصیت کړی دی چې زما قبر له راځئ د دې بل هیڅ مقصد نه دی، دا یې موږ له سبق راکول. او بس استعفا یې ولیکله او چاته وی دا عبدالملک ابن مروان ته چې دا استعفا زما پیش کړي او دغه عرصه پرېښودل، افسرین پرېښوده، هغه پوجان او هغه ټول عرصه پرېښوده. عبدالملک ابن مروان چې دی هغه بیا واپس دغه استعفا منظور کړه او ورته ان خلوه ما اراده چې دې څه غواړي پرېږدئ چې څه کوي هغه کوي. او عبادت یې د الله شروع، د الله عبادت یې شروع کو او بیا کوو عبادت. بیا دیم بیمار شو، دا مالدار او دا تاجر ورور یې خواله راغی، ورته وی وروره ته زما ورور یې، هغه کم مال چې د ده سره و هغه ټول هم هغه خیراتي کوده او بس صرف هغه وخت کې چې کومه د نیکانو صالحینو کم لباسو هغه جبه او هغه کوټ او هغه زیګ دغه چې دی د وړۍ هغه جامې هغه واغېستې و، یو کتولې او یو لرګی ځان سره واغېستو او ځاله روان شو غرونو ته. د الله عبادت یې شروع. چې کله دیم بیمار شو دا بل ورور وله راغی، دا مالدار تاجر و، دا مالدار ورته وی وروره ته وفات کېږي او که څه وصیت کې نو هغه وصیت وکړه، که ستاسو بل چاله څه ورکول غواړئ یا څه خیرات کول غواړئ، صدقه کول غواړئ، مال الله مال را کړی او زما دغه چې دی مال ستا مال دی چې څه وخت دی زه هغه به نافظ کوم. هغه ورته وایي زما هیڅ وصیت زما نشته، زما صرف دا یو وصیت دی چې کله زه مړ شوم ماله به غسل راکې، ماله به کفن راکې راواغوندې او چې کله دې زه ښخ کړم نو زما په قبر باندې به دا شعر ولیکې چې وکیف یلذ العیشه، هغه انسان به د ژوند نه څنګه خون وباسي، خون به واخلي چې بأن المنایا بغتة ستعاجلو، چې ګوره دا مرګونه او دا زر نه اچانک راځي او دا چاله مهلت نه ورکوي، دې به د ژوند څنګه لذت حاصل. او بیا فتسلبه ملکا عظیما، د دنه به دا هر څه مالونه او د هغه غلامان او د هغه کورونه دا هر څه به د دنه واخلي او هغه ځای ته به ورسوي، هو آهلو، هغه قبر ته به ورسوي چې دی هلته روان دی. او بیا به الله پاک د سره حساب شروع کړي چې څومره مال دله الله پاک ورکړی دی نو د هغه مال به بیا حساب الله پاک اخلي. څنګه تاسو حدیث کې مخکې بیان شو چې لا تزول قدم ابن آدم، د یو انسان قدم به هم ونه خوځي حتی یسأل عن خمس، چې د دنه د پنځو خبرو تپوس نه شوی. عن عمره فیما افنا، تا عمر پس کې تیر کړو او یا کالا 50 کالا 60 کالا دا دومره عمر چې تا ما تعالی در کړو دا تا پس کې تیر کړو، دا غي حساب راکړه څومره څوک به حساب ورکړي دی عمر. بیا ورته پوښتنه کوي وعن شبابه فيما ابلا، ځواني دی پس کې تیر کړو. او په یو روایت کې راځي، یو روایت د ابو برزه اسلمی صحابي رسول صلی الله علیه وسلم چې وعن جسمه فيما ابلا، دا جسم دی پس کې دغه کړو لګولیو، دا جسم چې ما در کړو دا دی پس کې صرف کړو، د دې ته کم صلاحیت اغستو، کم خدمات تا دین حاصل کړیو. او په بل روایت کې راځي وعن شبابه فيما ابلا، ځواني پس کې تیر کړو. دا ځاله بیا موضوع ده چې د ځواني تپوس بیا ځاله الله ولي تپوس کوي. او په ځواني کې د الله پاک فرمان برداری کول، د الله خبره منل، د الله اطاعت کول، ځان د بد اخلاقونو بچ کول، دا د پیغمبري شی ولا د پیغمبرانو. وشاب نشأ فی عبادت الله، وکسان بعد الله په خصوصي سوري کې د قیامت پورز وقسم خلق پای کې با یو هغه نوجوانی چې نشأ فی عبادت الله، دا هغه ځواني د الله په عبادت کې تیر شوی، هغه په ځواني کې ځان بچ ساتلی، په ځواني کې هغه بران نه ورغلی، هغه ځواني محفوظ ساتلی. دا د الله پاک په خصوصي ځای کې. وعن ماله، د مال تپوس پکې من این اکتسبو څنګه دی ګټلو، وفيما انفقته خرج کړی دی څنګه،
دا اویاو اتیاو کالو حساب راکا، دا خپل روزگار حساب دی راکا، دا خپل نوکری حساب دی راکا، سمره دا خپل بار دی گٹل وی، کور کی دی گٹل وی، پکلی کی دی گٹل وی، دا دی طول حساب با اللہ پاک زمون سره گئی. سوک با اللہ پاک دا بیلون پیش کی، سوک با اللہ پاک مون کی دا جواب ورکی، یا اللہ زمان مال داسی ہو، زمان مال داسی ہو، زمان مال دا حلال ہو، زمان مال کی اشتباہ نوا، زمان مال دا حرام نو. وعن علمه او دا علم تپوس بکی ماذا علم فیما عملا، تاتا جی سمر علم دا حلال و دا حرام دا ناجائز و دا ناجائز، دا حق و دا باطل، دا حق پرستو دا باطل پرستو، دا پا ہر زمانے کی تا پیجاندل نا، پا خپل زمانے کی تا پیجاندل کنی دی پیجاندل، دا دنیا پا کارونو کی او دا دنیا دا پارا پا منڈ ترلو کی خطا دیر جور مطالعہ کولا، چی دا چا سر با دی کاروبار شریک کہو، کاروباری ملگرے با دی سوک پیدا کہو، دیر زیاد تپوزنو با دی کول، کم کاروبار با دی شروع کہو نو دیر زیاد تپوزنو با دی کول. دا دی مارکیٹنگ سنگ دے، دا با مالا کامیاب شی کمالا با کامیاب نشی. تا دا آخرت پا بارے کی تحقیقات کول، تپوزنو تا کول، ماذا عمل فیما علما، تا سمرا عمل کڑو، دا تپوز بزمونے کی. نزدکا دا آخرت سوچ او دا آخرت فکر چی دے دا دیر ضروری دے، او دا دمرا قوی کول پکار دے چی دا مونگا دا برائم نمانی. یو نوجوان را گئے ابراہیم ابن ادھم توئی، ابراہیمہ دیر گناہون رانے شوی، دیر بدعملی رانے شوی دی، مسرفن علی نفسی، زان سر میں دیر زیادہ کڑے دے، ماں تا سے طریقہ وخایا کہ زدہ دی بدعملونا او دی گناہون نزا زبت شو. ابراہیم ورطوئے چی زمانہ پنزہ خبری ازدکا پنزہ تب بیا گناہ نکا. ورطوئے سنگا پنزہ خبری کم دی، وی اولنی خبر خدا دا چی فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَ اللَّهِ، چی کلستا غاڑی چی دا اللہ نا فرمانی وکم عز وجل فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَهُ، وی دا آغا رزق من نخوری خواہ چی دا اللہ نا فرمانی کے نو دا آغا رزق من نخوری. نو آغا نوجوان ورطوی فَمِنْ اَيْنَ آكُلُ، زب سخرما، زب دا کم زگی نخورم او زب سخرما، زکا چی دا ټول څه چې دی نو دا خو الله پیدا کړی دی. نو هغه ابراهیم ورته وی افیحسن ان تاکل رزقه وتعصی، دا تا تعالی خوند درکوي چې د الله رزق خوري او د هغه نافرمانی کوي، ته څنګه تا شرمېږې نه؟ ته ورته وی دویمه خبر راته ووایه. بیا ورته وایي وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَهُ فَلَا تَسْكُنْ شَيْئًا مِّن بِلَادِهِ، چې کله د الله نافرمانی کې د الله په ملک کې ونه اوسېږي، د الله په علاقه کې ونه اوسېږي. او نوجوان ورته وایي فَهَٰذِهِ أَعْظَمُ مِنَ الْأُولَىٰ، دا خو د اولنۍ نه هم ګرانه ده. فَأَيْنَ أَسْكُنُ، زه به چېرته اوسېږم؟ وَإِذَا كَانَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلَّهِ، مشرق او مغرب دا ټول خو د الله پاک دی، زه به چېرته اوسېږم؟ نو هغه ورته وایي افیحسن هذا، دا تعالی خوند درکوي چې ان تاکل رزقه، د هغه رزق خورې، وتسکن بلاده، د هغه په ملک کې هم اوسې، او وتعصي او نافرمانی کې شرمېږې نه. خو درېیمه خبره راته ووایه، وی که دغم نشي کولی نو بیا ورته وی چې وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْصِيَهُ، چې کله ته غواړې چې د الله نافرمانی وکم، وَأَنْتَ تَحْتَ رِزْقِهِ وَفِي بِلَادِهِ، د هغه رزق هم خورې، د هغه په ملک هم اوسې، نو فَانْظُرْ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ فِيهِ مُبَارِزًا، داسې ځای وګوره چې د الله پاک د دې نه ویني چې ما سره مخامخ مقابله کوي، زما خبره غورځوي. د الله له مقابله کې مو ورځه مخامخ، څنګه مخامخ مو ورځه؟ یو پټ ځای ګوره چې الله دې نه ویني، پټ ځای ګوره چې الله دې نه ویني. نو هغه نوجوان ورته وایي چې وهذا اعظم من هذین، دا خو د هغه دوو خبرو نه هم ګرانه ده، داسې ځای ما ته ته راوښایه چې هغې کې الله پاک ما نه ویني.
نو ابراهیم ورته وایي اپا یحسن هذا دا تعالی خوند درکوي ان تاکل رزقه دا هغه رزق هم خورې وتسکن بلاده دا هغه په ملک هم اوسې او وهو یراک او خدینی وانت تبارزه دا هغه سره مقابله کې دا هغه خبره غورځي تعالی خوند درکوي شرمېږي نه نو هغه ورته خاص څلورمه خبره راته وکړه وایي څلورمه خبره دا ده چې کله ملک الموت راشي او ستا دې اخلي ورته ووایه چې مال لږه موقع راکړه چې زه توبه وباسم نو هغه ورته وایي هغه خو مامور دی هغه زما خبره نه مني نو ورته وایي چې دلته دې هم اختیار نشي په ملک الموت دې هم اختیار نه رسي نو تا څنګه ته د الله پاک نافرماني کوي نو بیا ورته وی ښه چې په ملک الموت د ام اختیار نه رسي نو بیا اخرنه او محاذ پاتې دی په هغې کې دا مقابله وکړه کوم محاذ دی چې کله د اور فرشتې راغلې دا د جهنم فرشتې راشي او تا جهنم له بیایي نو مزه ورسره جهنم له ورسره مزه بالکل انکار وکړه نو هغه ورته وی چې زما طاقت خو په هغو باندې نه رسي هغو فرشتې دي زبانیه علیها 19 د یوې فرشتې چې دی دومره لوی طاقت دی چې هغه ښارونه چوتوي نو زما به څه طاقت چې زه د فرشتې سره نه درم نو ورته وایي چې دلته دې هم داسې حل دی هلته دې هم دا حل دی نو ته څنګه د الله نافرماني کوي نو هغه ورته وایي ابراهیمه پوه شوم بس تا په خبره توبې ویسته او د هغه سره ملګری شو او بیا د هغه نه مخکې وفات شو او هغه په خپل لاسونو باندې دا د آخرت فکر چې دی دا چې قوت قوي شي نو بیا به مونږ د برایان نه منې کوي اخرنۍ خبره واقعات بیانوم کتاب التوابین کې هم دقه ابن قدامه مقدسی رحمه الله امام ابو اسحاق فزاری یو عالم دی دی وی ما درس کوو زما په درس کې به یو سړی ناسو او د مخ دا یو طرف به پټ کړو ما ډېر د ما ته تپوس نه کوو یو ځل مې سوچ راغی چې یاره دا تپوس دې وکړم غزال مې راوغوښتو ما ورته وویل تا دا مخ دا یو طرف ولې پټ کړی هغه ورته وویل ته مې استاد یې دا خبره مې چاته نه ده کړې تا ته کوم خو راز به ساتې هغه ورته وویل ښه چاته نه کوم وی دا داسې کارو چې زه کفنکشو ما به د قبرونو کفنونه راایستل کفنونه یو ځل یو زنانه وفات شوه هغه زنانه قبر له زه ورغلم د خپو د طرف نه ما یو وړوکی غوندې سوری وکړو چې دا لاس مې پکې وردن نه کېږي لاس مې وردن نه کړو کفن مې په لاس راغی هغه مې راښودو کفن د دنې نه ونیوی شو ما ورته ودنیو خو ته به زما نه به دا خلاص نه شي کفن ته مې ووی او بیا مې پسې هغه نور ځای مې وسپړولو او بیا مې د دې لاس سره هغه سر هم وردن نه کو چې سر ما وردن نه کو کفن ته مې داسې زور کو نو د دنې نه یو څپېړه راله او زما دا مخې و او د هغه څپېړې هغه ګزار کم درد چې ما ته راورسېدو او کم سړي زما په دې مخ باندې رالی ما ورته ما اتوب الله مه کوه بس زه نور نه کوم توبه مې ده او د هغه پرق د وجې نه زما په دې مخ باندې چې دی تور داغ چې دی اوس هم هغه دی نو دا د هغه داغ د وجې نه ما دا خپل مخ پټ کړی دا خبره یې ورته وکړه امام ابو اسحاق فزاری د دنه بیا اجازت وغوښتو د دې سړي نه او بیا ورته وی ستا دا خبره زه خپل استاد ته لېږم امام اوزاعي رحمه الله ته چې دا د امام بخاري استاد دی هغه ته دا خبره ولېږله هغه ورته زما اجازت امام اوزاعي ته چې دا خبره ورسېده هغه د خپل شاګرد ته واپس راولېږله دا خبره چې ته دغه سړی بیا راوواړه او د دنه تپوس وکړه چې تا چې به د خلکو کفنونه رایستل نو د خلکو مخونه به کم طرف ته د خلکو مخونه به کم طرف ته نو دی ابو اسحاق فزاری هغه سړی هغه خپل شاګرد بیا راوغوښتو او ورته وویل چې ستا خبره ما خپل استاد ته لېږل وه زما استاد ما ته واپس دا خبره کړي چې د نه تپوس وکړه چې د اکثر خلکو مخونه کم طرف ته نو ده ورته وویل چې اکثرهم حولوا وجوههم من القبله دا اکثرو خلکو مخونه د قبلې نه اړولی شوي الټه طرف ته
دی امام ابو اسحاق فزاری دا خبره خپل استاد ته ولېږله امام اوزاعي ته امام اوزاعي ته چې دا خبره ورسېده درې ځله وویل انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انهم ماتوا على غیر السنه دا خلقو پات شوی دی په ظاهر مسلمانانو خو د دیو عمل د سنت خلاف د دیو عمل د سنت خلاف بیشک منځونه کول بیشک قرآنونه ویل بیشک ترجمه کوله بیشک درسونه کول خو انهم ماتوا على غیر السنه دیو د سنت خلاف چې دی دا عمل منځټه مویل د سنت خلاف چې دی د دیو هغه عمل عزتمندو داولی د سنت خلاف زمونږ نه عمل کیږي سنت خلاف زمونږ نه عمل ولي کیږي ځکه چې زمونږ د آخرت د عقیده هغه فکر هغه کمزور دی چې کله هغه قوي شو تاسو د علم دی چې مسلمان مري نو د الله د رسول دا حکم دی چې دا په قبله ته مخ وي دی او داسې نه چې سټ به یوازې داسې کوي خو مکمل به څنګه قبله ته اړوي خو داسې خلک چې د هغوی ژوند د سنت مطابق نه وي نو هغوی د مخونه هغه الله پاک د قبلې نه بیا بل طرف ته راوړي دغه شانتې یو بل یوسف اسباط یو عالم هغه سره هم یو نوجوان هغه مو ته دا قصه کوله کله چې مخکې د هغې ما تذکره وکړه یوسف اسباط چې هغه د حلال رزق په باره کې هغه هم هغه نوجوان نه تپوس کړی و نو هغه هم ورته ویلو اکثرهم حولوا وجوههم من القبله چې دا خبره به یوسف وکړه او یوسف به وویله په هغه باندې به بېهوشي راغله بېهوشي به راغله بېهوش او دا خبره به بار بار کوله او اکثرهم حولوا وجوههم من القبله دا اکثرو خلکو مخونه به د قبلو نه بل طرف ته اړولی شي عزتمندو مونږ ټول ډېر کمزوري یو زمونږ د آخرت فکر د آخرت عقیده دا ډېره کمزوري ده دا ډیم ده دا به قوي کول غواړي چې کله دا دومره قوي شوه چې مونږه څنګه په روژه کې زمونږ دا ایمان دی دا یقین دی چې مونږه چرته هم دغه خورسه خورو نو الله پاک مونږه ییني الله پاک د نظر نه مونږه بار نه یو نو مونږه زمونږ نه به برایي ونه شي چې مونږ د الله په ملک کې اوسو زمونږ د الله په علاقه کې اوسو مونږ د الله په دغه کې په احساناتو باندې یو الله مونږ ته ګوري نو زمونږ نه به برایي ونه شي نه به زمونږ نه وشي نه به زمونږ د خویندو نه بې پردګي وشي او دا د هغو د ټولو دغه سره چې تعلق ساتي دا یو عامه موضوع ده الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې زمونږ د آخرت عقیده دا دومره مضبوطه شي چې دا مونږ د برایو نه مني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وأدخلنا جنات الفردوس بفضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين دا یو مریض دی هغه درخواست دعا کړي او هغه لپاره دعا وسمو کې الله پاک دې صحت ول ورکی کامل شفای کامل دی ول الله ورکی او د مانځنه پس چې هم ورته دعا وکړي او باران د لپاره هم سوال وکړي مونږ دنا پدا کې کو والته کې پروګرام نور کلی تاسو ازنانه لاړی چې داګه نه پس بیا مونږ ان شاء الله او زنانو ته دا درخواست چې بادشاہ ته گیټ باندې وزي او با آرام سره یو بل کا تکلیف ورنکړي باران لپاره